له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم. درود شريف ويروح. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب صدر محترم حضرت مولانا الحاج محمد شریف صاحب او زمانور گرانو علماء کرامو او عام دوستان، د حضور پاک د سیرت مطهره په سلسله کې غالباً د دینن تقریباتو د آخری اجلاس دی. د مختلفو نشستونو کې زمانه مخکې د لوی علماء کرامو نه د حضور پاک داغه د صحابه کرامو داغه د امت د اولیاء عظامو بیانات او واقعات تاسو واورېدل. خدای پاک د حضور پاک محبت هغه سره عقیدت او احترام او بیا د هغه تابعداري او د هغه په سنتو باندې عمل کول ستاسو او زمونږ د ټولو نصیبه وګرځي. د دې ټولو نشستونو په آخر کې یو آخري خبره ده چې د حضور پاک سره تعلق لري او هغه درته زه بیانول غواړم. دا ما چې ورته کوم آیتونه ووې دا د دواړو جهانو د سردار په روضه باندې لیکلي شوي دي. حضور پاک ته چې کوم دی کې خلک مسلمانانو درېږي صلات او سلام ته، هغوی په جومات کې ښخ دي. وہ خو په سن 87 هجري کې د جومات په ارتولو کې د حضور روضه مبارکه جومات کې دننه راغلې ده. نو د جومات په ګس طرف کې ګس لاسته کیڼ لاسته د حضور پاک روضه ده. یو لویه پنجره ده، د هغې د کورونو د اندازې په حساب 22 ګزه اوږده او 15 ګزه پلنه د اوسپنې فولادي پنجره ده. دې کې دننه یو کوټه ده، کوټې نه تک شین غلاف راتاو دی. کوټه کې دیوال دی د ځمکې نه تر چته پورې، هغه دیوال کې دننه بل دیوال دی، هغه دننه دیوال کې 3 قبرونه دي. یو د حضور پاک دی، دویم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دریم د عمر فاروق. د حضرت ابوبکر صدیق سر د حضور پاک کندو سره دی او د حضرت عمر فاروق سر د حضور پاک تلی سره دی. نو چې کوم دی کې خلک سلام ته ودرېږي دغه ځای ته مواجهه شریفه وایي. دغه 3 حصې ده، که چا لیدلي نو خدای پاک دې ورته بیا مخی، او که چا نه لیدلې نو خدای پاک دې تاسو ټولو ته وښي. هغه ټوله 3 واړه حصه د زیړو جوړه ده او منځ کې لږه حصه د سپینو زرو ده. د منځ حصه کې یو 3 سوري دي، یو حضور پاک قبر ته مخامخ سوری دی،
دویم د حضرت ابوبکر صدیق، دریم د حضرت عمر فاروق. سوری ته چې کوم ځای کې سړی ودرېږي نو د حضور پاک قبر نه ښکاري، مخامخ به تا ته غلاف ښکاري په کوټه باندې پروت، خو دننه دې غلاف کې د سنگ مرمرو ګټه لګېدلې ده. هغې سنگ مرمرو په ګټه کې د سپینو زرو میخ دی. دا میخ د حضور پاک مخ ته مخامخ بادشاه نه جوړ کړی دی. ځکه د دواړو جهانو سردار وای وی دلته چې څوک راشي او په ما سلام وای، زه د هغه سلام اورم او زه د هغه جواب په خپله ورکوم. د دې ځای نه ورته ملایکې رسئ، اول ته کې هغه په خپله جواب کوي او په خپله اوري. نو چې دغې سوري ته مخامخ ودرېږي سړی، دی د حضور پاک مخ ته مخامخ دی. دغه ځای کې چې بره وګورئ نو پخوا یو شیشه لګېدلې وه، فریم هغې کې دا آیات لیکلی و. اوس هغه فریم یې لرې کړی دی، هغه بره یې سیم د زیړو کړې ده او په هغې کې دا آیات راوستی دی. یو طرف ته یو آیات دی، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، او د ادمیان ځای چې دی خالص ته سلام ځای، دې کې دا آیات لیکلی دی دا چې درته مه ووایي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دا آیات دغه ځای هم لیکلی دی. بیا د حضور پاک په جومات کې یو ښکلې ځمکه ده چې هغې ته د جنت ټوټه وایي، ریاض الجنت، یو 20 برجې دي د حضور پاک د روضې او د هغه د منبر ترمنځ. دغه ځای یو بل فریم لګېدلی دی د شیشې، د مصر نه راغلی دی. هغې کې دا آیات بیا لیکلی دی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دومره خو به انشاءالله ستاسو ذهن ته م راځي چې قرآن شریف کې خو په زرګونو آیتونه دي، سوونو او زرګونو، 6,632 آیاته دي. نو په دې ټولو آیتونو کې د دې آیات مبارک دغه ځای کې انتخاب کیږي، نو ضرور دی کې به یو لوی مطلب او لوی معنا او یو لوی خبره. هغه لوی خبره څه ده؟ د حضور پاک ادب دی، د هغه عزت دی، د هغه احترام دی، د هغه متعلق احکامات دي په دې ټول صورت کې. صورت حجرات دی د سر نه آیتونه د حضور پاک د عزت په سلسله کې دي. دا آیت چې نازلېده دغه وخت کې 2-3 واقعات شوي دي. یوه پکې دا ده چې حضور پاک په مکه مکرمه کې نو عام خلقو اسلام نه راوړه. 14 کاله حضور پاک خالص تبلیغ کړی دی بغیر جهاده، ځکه جهاد د جهاد نه مخکې دعوت او تبلیغ، د ژبې تبلیغ. بیا چې مدینې منورې ته راغی نو بیا تبلیغ او جهاد یې دواړه شروع کړل. خو بیا هم عرب نه مسلمانانېدل. دوی به وی که دا رښتونی پیغمبر نو دی به د مکې مکرمې ښار فتح کړي، ځکه دا د خپل ملک دی او یو مرکزي ځای دی او قریش د ټولو عربو سرداران دي چې دا خپل قوم د پسې نی روان او دا مرکزي ښار د ده په قبضه کې نی راغلی، نو څه پته لګي چې دا رښتونی دی او که داسې دی. خدای پاک هغه ښار فتح کړ او هغه ټول عرب د مکې مکرمې چې یو تقریبا هغه ټول مسلمانان شو. نو د چاپیر علاقو خلک په خپله مسلمانانېدل. نو یوه ډله ده چې هغه مسلمانان شوي دي په خپل علاقه کې، د هغوی نوم دی بنو تمیم. حضور پاک لرالل مدینې منورې ته، موږ حضور پاک لیدل غواړو، د هغوی مجلس کې ناسته ټول غواړو. چې راورسېدل نو د غرمې وخت او عربو کې سخته ګرمي. حضور پاک په کور کې د اوس ملاستې آرام کوي.
دوی د ډېره شوقه د حضور پاک د عزت نه پوره نه دي خبر، نه د هغه د ادب نه، نو د بار نه یې چغې شروع کړې، یا محمد اخرج الینا، یا محمد بار ته راوځه. نوم یې ورته واخیست او ورته وایي بار ته راوځه. خدای پاک ته زمونږ پیغمبر ډېر زیات ګران دی. دا د آیتونو سلسله یې راولېږله او سخته زورنه یې راولېږله. وی تاسو د خپل پیغمبر د عزت ته نه یې خبر. یو څو عزتونه یې وښودل او چې څنګه دا عزت او احترام د هغه په ژوند کې په مسلمانانو فرض و، نو اوس هم فرض دی او تر قیامته پورې فرض دی. اول لا تقدمو بین یدی الله ورسوله، د خدای او د رسول د خبرو په مخ کې به خپل عقل نه مخکې کوئ چې یاره زما عقل دا وی او زما فکر دا وی. د خدای او د رسول د خبرو په مقابله کې ستا د عقل څه حیثیت نشته. عقل ستاسې د جهان عاقلان دي، ډګرې دي ورسره، فلاسفران دي، خو د پیغمبر رڼا ورسره نشته، نو هغه ګمراهان دي. عقل یو قیمتي څیز دی خو هدایت سړي ته نشي کولی. نو وایي د خدای او د ټیک ته که عقل د هغې د خدمت دپاره استعمال کړي چې ځان پې پوهې نو ښه خبره ده، او که عقل یې د مقابلې دپاره وی چې یاره زما عقل دا وی، نو ستا عقل یې شی نه دی. زمونږ د دین دا مسله درونو که چا د ایمان یو خبره د دې وجې نه ومنله چې زما عقل یې مني، نو دی وی مسلمان نه دی. مسلمان دې ته وایي چې د خدای او د رسول خبره بې چون او بې چراغ ومنې. که ستا دماغ ورته رسي خو ډېره ښه ده، که دماغ دې ورته نه رسي نو دا ستا د دماغ کمزوري ده. قسم دې زما مخې ته دا مایک دی، زه د دې په حقیقت نه پوهېږم. موږ له هغه ټول ټکي سم نه راځي، نو په دې به څه پېښ په دې ټیپ ریکارډ نه پوهېږم، په لوډ فکر نه پوهېږم، په دې د بجلو والا خاوند پوهېږي. نو د دنیا هر څیز ته چې ګورې چې یو سړي د هغې فن سره تعلق نه بغیر د هغې نه بل څوک پې نه پوهېږي. نو د خدای او د رسول سره چې د چا مناسبت نه، د هغوی علمونه یې نه ویلې، د هغې صحبت یې نه اختیار کړی، نو هغه د هغه په خبرو باندې هغه به بېچون او بېچره ایمان نه وړي. ټیک ته چې چا ته خدای د عقل رڼا ورکړي د پیغمبر په صحبت کې، یا د هغه د شاګردانو یا د هغه د دین د خادمانو، نو زمونږ په دین کې یوه خبره داسې نشته چې د عقل نه دی مخالف. دویم چې حضور پاک خبرې کوي، وایي تاسو به د هغه په مجلس کې په اوچت اواز نه غږېږئ، نه به خبرې کوئ. دریم هغه ته به نوم نه اخلی، هغه سره به داسې ازادانه خبرې نه کوئ لکه تاسو چې یو بل سره کوئ. د هغه د اوقاتو به خیال ساتئ چې دې وخت کې هغه آرام کوي. که د حضور په عزت کې درنه فرق راغی، نو وایي ستاسو نیک عملونه به ټول ضایع شي او اړو خبر به نه. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. رونو زمونږ د دین دا مسله ده چې سړی مونځ کوي د هغې خدای ثواب ورکوي، او چې ګناه کوي د ګناه خپله ګناه ده، په ګناه باندې مونځ نه ضایع کېږي بغیر د دوو عملونو نه. یو دا چې سړی مشرک شي، شرک اختیار کړي، نو شرک سره مونځ او دس حج زکات روژه ټول لو شو، غرق شو، ختم شو. دویم د حضور پاک ادب پرېښودل، دا د شرک سره خدای پاک برابر کړی ده. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. دې صحابو چونکې د سپکاوي د وجې نه نو کړی، خو نو معلوم ورته، نو خدای وایي زه تاسو ته معافي ده، خو آینده دپاره به نه کوئ. آینده دپاره حضور پاک ته نوم اخیستل بند شو. که چا ده ووایي یا محمد حضور پاک ته، نو دا د بې ادبۍ خبره وکړه. یو صحابي حضور پاک ته مخامخ نوم نه دی اخیستی، که مشر به و که کشر به و، که ترونه هم ورته چرته نوم نه دی اخیستی. مشران یا رسول الله به وي، یا حبیب الله، یا د خدای دوسته. نو چې ښه نوم خو نه شو، نو که څوک جومات کې یا محمد ولیکي،
دا بے ادبی ده که ادب دیرونو ما ته ووایه دا خو بے ادبی ده حضور پاک ته نوم اخیستل بند دي نو یا محمدو به نه لیکې لیکې به محمد رسول الله محمد د خدای رسول یا لا اله الا الله محمد رسول الله یا محمد لیکل دا د ادب نه خلاف زمون دا قمقل شیخان دا د عزت په نیت لیکي او د بې عزتي قرآن شریف کې هر پیغمبر ته خدای نوم اخیستی دی وی ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه ویا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وما تلك بیمینک یا موسی وإذ قال الله یا عیسی ابن مریم ہر پیغمبر تو یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا عیسی یا سلیمان یا داود چرتا قرآن شریف کی یا محمد ندر آگلے خدای پاک چې هغه ته آواز کوي نو د لقب نوم یې ورته اخیستی دی خپل خالص نوم یې نه دی اخیستی لقب د عزت نوم ته وایي لکه سړی چاته وایي شیرګله دا خالص نوم شو او چې ورته وایي حاجي صاحب ملک صاحب خان صاحب پیر صاحب صابیاب صاحب مولوی صاحب دې ته د لقب نوم وایي قرآن شریف کې چې چرته خدای پاک زمون پیغمبر سره خبرې کړي دي نو ورته وایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا و یا پیغمبر یا نیازبینا یا د خدای رسوله دا ورته نه وایي یا محمد ټول قرآن شریف کې نشته قرآن شریف کې د حضور نوم راغلی دی خو د ندا او د خطاب په شکل نه دی راغلی هسې راغلی دی په جمله کې بیم چې څوک د دې ځای نه یا رسول الله چغې وایي دا د جهان قمقل دی که نه دی قمقل بعض خلق د دې ځای نه به آواز وکړي یا رسول الله یا قمقلو د حضور پاک د حجرې نه بار چې چا آواز کړی دی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون وی دا د بار نه چې تا ته آواز کوي دا ناپوهه دي نو چې د کور نه بار چا آواز کړی دی نو دا خدای پاک په ناپوهیو کې حساب کړی دی نو چې د دې ځای نه چغه وی یا رسول الله نو دا ناپوهه دی چغه به نه ټیک د سړی د عشق او محبت وخت کې هسې خپل محبوب یاد کي نو دا روا ده او که بل څه دی مطلبي نو بیا ناروا ده که سړي دا عقیده وي چې زما د اواز برای راست هغه اوري نو دا جرم دی او که د عشق او محبت د وجې نه لکه خپل محبوب سړی یادوي نو دا جایزه ده خو عام خلک به نه وایي ځکه عام خلک فرق نشي کولی د دې وجې نه درود شریف هغه په دې طریقه نه دی راغلی بعضې د افغان مهاجرینو کې د درسمندو کې کیمتې ما ته چا ویلي او بعضې قمقلي بانګ نه پس به یا رسول الله چغې وایي دا قمقل دي د جهان دا ناروا کار کوي د بانګ کلمې هغه د الله اکبر نه شروع دي او په لا اله الا الله ولاړې دي مخکې ته بسم الله ویلم ناروا دي که په زور یې ووایي بسم الله کلمه ده ګوره ټوله کلمه داسې ده لا اله الا الله محمد رسول الله خو بانګ کې دومره راغلی دي لا اله الا الله نو که چا ورسره محمد رسول الله ووایي دی مجرم دی ځکه ده د اذان پولې روانه کړې شریعت کې تبدیلي راوستله که دی وایي چې یاره ما خو د ثواب کار وکړو کلمه مې وویله نو زناوره ثواب د حضور پاک په تابعدارۍ کې دی ستا په عقل او رای کې نه دی که سړی د 2 رکعاتو فرض په ځای د سبا 3 رکعاته وکړي نو ثواب به ورته میلو شي که الوړې به یې ځوړند کړي سړی د 4 رکعاتو مازدیګر په ځای 5 رکعاته وکړي فرض قصدن دی مجرم دی که ته وایې چې یاره ما خو ډېر ثواب وګټم خدای راته 4 ویلي ما 5 وکړو خو لا ښه شوه نه تا د شریعت پولې روانې کړې نو اذان کې ما اورېدلي دي بلنخیلو کې هم داسې یو زناور شانتې و او د نورو کې مو دی د ځان نه په بانک کې زیاتې او کلمې وایي یا د خدای بندګانو دا بې علمه شیخان دا دین روانوي نه دین کې به زیاتې او کمې نه کوي
علي صاحب رضی اللہ عنہ جماعت کې ناست مازدیګر کې یو سړی راغی 2 رکعاته نفل یې کول حضرت علی ورته وی قربان دی وخت کې مونځ مه کوه نفل نه کېږي نو دی وی ښه خدای پاک به ما په مونځ باندې نیسي زه ورله مونځ کوم سجده ورته لګوم نو ما به پې عذابوي نو علي صاحب ډېر هوښیار وی خدای په عبادت به دې نه نیسي د حضور پاک په مخالفت به دې نیسي دا ډېر خلک په زوره ذکر کوي سار وختي به په لوټ فکرو کې شروع کړي دا ښه کار نه دی ما یاد لره دې سره خلک د دین نه متنفره شي هوښیاران خلک څومره چې دي تعلیم یافته وکیلان هغوی دا څه وایي کمبختان نو که درته وایي چې یاره ته خلک د ذکر نه منع کې نه موږ د ذکر نه منع کوو د دې چغړۍ والو نه دې منع کوو چغړۍ مو کښېنه جومات کې بغیر لوټ فکره ذکر کوه درود شریف وایه ثنا وایه صفت وایه خدای پاک خو ستا آواز اوري ګورې دعا کې بهتره دعا ده پټې ده دا په څرګند د هغه وخت کې ده چې عام خلک ناست دي ته هغوی ته مقصد دې دی چې دوی دا دعا غواړي نو زه ورته دا کوم کنې دعا په پټه راغلې ده ذکر غوره په پټه دی څرګند هغه وخت کې کوې چې زړه لږ بیدارول غواړي چې خوب را نه شي لکه اوبه څکل یخې راغلي دي ګرمې اوبه د علاج دپاره خلک کوي چې یاره مریض وي نو ګرمې اوبه وڅکي ذکر په پټه راغلی دی دعا په پټه راغلی ده بل چاته تکلیف رسول دا جرم دی او ذکر مستحب دی نو د مستحبو دپاره خلک په ګناه په مصیبت کې وانه چې نو خیال کوه شیخان دي د ځان نه دین جوړ کړي ښه د دواړو جهانو د سردار د عزت چې هغې واورېد یا رسول الله چغې به نه وایه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خو جماعت کې لیکلم نی پکار خو که سړي ډېر شوقي لیکي نو صحیح کلمه به لیکي لا اله الا الله محمد رسول الله چې دې صحابو کرامو دا واورېدل بیا د خپل پیغمبر څومره عزت کړی دا یاد لرئ رونو چې زمونږ د پیغمبر د صحابو په شان د ټول جهان د پیغمبرانو صحابه نه دي قسم دی که د ټولو امتونو صحابه کرام را جمع کې نو زمونږ د حضور پاک د صحابه د عشق او د محبت لسمې حصې ته نه رسي ما ته په ټول تاریخ کې دا نه ده معلومه چې چرته یو صحابي د خپل پیغمبر لاړو ته لاس نیولی بغیر زمونږ د امت د صحابه قسم دی د حضور پاک لاړې ته زموږ ته نه دي رسېدلې په مخ دی راښکلی که سړي ته ناشنا ښکاري چې لاړې به څنګه راکاږي نو د یو سړي نه تپوس وکړئ چې ماشوم نیازبین زوی خدای ورکړي ډېره موده پس دی په سر لګوي په اوږو یې کښېنوي په دا ځای کښېنوي د هغه په لاړو باندې خوله لګوي هغه خوند ورکوي نو پیغمبر سره خو د خپل امت او د صحابه عشق او محبت د اولاد نه فصل چت نه د هغه د چاردام اوبه تې ځمکې ته نه دي رسېدلی د هغه جامې مستعملې تې ځای شوي نه دي د هغه ویښتې محفوظ ساتلي دي د هغه نوکونه د هغه خوله د هغه بالښت د هغه څادر دا دې نعتونو والو نعتونه ووایي که نه ما له خو ډېر خوند راکړي د حضور پاک نعت لوی شی خو چې د لوبې په طرز نه د عبدالله صاحب نعتونه ښکلي دي یو لوی کافر و پخوا شاعر مو کعب ابن زهیر د هغه نوم دی نو حضور مو هغه به همیشه سپکه کوله او صرف د پیغمبر نه د پیغمبر د بیبیانو به هم پکې خبرې کولې العیاذ بالله کافر خوله څوک بندولی شي چې ډنډه در سره ني او ستا د وس نه بار نو چې حضور مکه فتح کړه وی 14 کسان داسې دي دې کې 8 سړي او شپږ ښځې چې د دوی جرم ډېر سخت دی دوی به مجلسونه جوړول او د مسلمانانو د بیبیانو د امت د میندو او د حضور پاک سپکه به یې ویله په ګانو کې او خلک به یې په جوش کې راوستل وی د دوی جرم سخت دی د دوی سزا قتل ده دوی ته معافي نه کېږي هغوی وتښتېدل یو پکې دا شاعر دی کعب بن زهیر بیا ورپسې څوک لاړل وی که مسلمان شي او توبه دې وکړه نو ټول ګناهونه دې معاف دوی زما خو اسلام خوښ دی خو زه یارېږم چې قتل مې نه کوي نه
کفر کې چې دې څه کړي دي هغه ټول معاف دی. د اسلام دا برکت دی چې د کفر که اویا پیغمبران دې وجلي په کفر کې، خو توبه دې وکړله او مسلمان شي نو ټول معاف. نو داسې یو ځل لاغی حضور پاک جماعت کې ناست دی، ناڅاپه راغی ستړي مشي ورسره وکړل. وی صاحب که کعب ابن زهیر راشي خپل ځان یادوي خو نه او توبه وباسي نو توبه به یې قبوله. حضور پاک به یو توبه به یې قبوله. وی صاحب زه کعب ابن زهیر یم، وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. توبه معاف شو. وی صاحب ستا سپکې مې ډېرې کړي دي، نو که ستا اجازت یو نعت ویم ستا. حضور پاک په خپل نعت خوشحالېده او دا خوشحالی د دې وجې نه ده چې د لویې په غرض د فخر نه، د هغې کې د هغه کمالاتو بیان به او د هغې کمالاتو عقیده ساتل په مسلمان فرض دي. نو هغه حقیقت کې د عقیدت اظهار او هغه په مسلمان فرض دی. که په نعت کې د حضور صفت او معجزه بیان شي هغه به ته معلومې چې هغه عقیده ولرې. هغه لکه د دنیا د لیډر په شان د دروغو صفتونه نه دي یا د بادشاهانو، نه د پیغمبر صفتونه که دا ټول جهان وکړي نو قسم دی که پوره کړي. دا زمونږ عقیده ده. نو هغه یو عقیدت دی او په مسلمانانو هغه عقیده لرل فرض دي. نو نعت صرف داسې نعت نه دی لکه مدې چې خلک د عامو خلقو کوي، نه د حضور نعت لکه د مدو په شان نه دی. هغه پرې خوشحالېږي. وی ښه ډېره ښه ده. حضور پاک وی زما په منبر کښېنه. هغه ناست و موسله باندې او صحابه کرام ناست. شاعر په خوند باندې یو نعت شروع کړو. دا مونږ عربو کې ویلي د کورس کې داخلو. بانت سعاد فقلب اليوم مدبول متیم اسرها لم یفت مقبول. دا په یو وزن او په خوش آواز ویل. هغه به دغه ویل حضور پاک ورسره داسې خوځېده خوند یې ور چې دې شعر ته راورسېد. ان الرسول لنور یستضاء به مهند من سیوف الله مسلول. حضور پاک د خدای د طرفه یو لویه رڼا د هدایت ته، نور د هدایت ته چې دنیا ته خدای رالیږلی دی، او د کافرانو دپاره یو تیره توره ده. څادر حضور پاک سره پروت و، هغې وله په انعام کې ورکړ. واله دا ستا انعام. هغه څادر هغه صحابي دې سینې سره ولګه. قصیده مدحه خلاصه شوه. نعت شریف د جهان خلق ولا راتلل وی دا څادر مونږ له راکړه. هغه وی نه، د خمسه څادر د 4 روپو تقریبا. هغه سره هر خلیفه پې زور کړی دی، چاله یې نه دی ورکړی. د حضرت معاویه صاحب بادشاه شو په 47 هجري کې. د ټول امت په اتفاق راغی. حضرت حسن ور سره بیعت وکړو، حضرت حسین ور سره بیعت وکړو، ټولو صحابه وکړو. دا یاد لرئ چې څوک د حضرت معاویه صاحب په خلافت کې شک کوي نو دا ګمراه دی. ځکه چې ټول اهل حق، ټول اهل سنت والجماعت سره د حضرت حسن او د حسین نه هغه خپل خلیفه برحقه ګڼي. شیعګان زناور که هغه ته کنځل کوي نو ورته وایي تاسو خو حضرت حسن او حسین منئ. هغوی دواړو راغلل او لاسنیوی یې ورسره وکړه، وایي ته زمونږ بادشاه. او حضرت حسن ورته دار ته نه دستبرداره شو. که نه بیا حضرت حسن غلطي کړي نو تاسو هغه معصوم ګڼئ، هغه ولې دا غلطي کوي؟ قسم دې د حضرت معاویه رضی الله عنه کمالات دومره دي. نور صفتونه څه کوي؟ د ټول امت ماما دی. ځکه د ده خور په حضور پاک واده ده. د هغې نوم دی ام حبیبه، مهاجره، غیرتی، کلکه مسلمانه. نو د مور رور هغه مامای. نو چې د حضور بیبي زمونږ مور ده نو حضرت معاویه د ټول امت ماما دی، خال المؤمنین. که سړی د یو پیغمبر د بیبي متعلق سپکه کوي یا د هغه د رور متعلق سپکه کوي نو دا د حضور پاک سپکه ده. علیه بالله. یو ځل حضرت معاویه صاحب تهجد له راپانسېده. چې راپانسېد سارې خدای پاک ته ډېر وژړل.
وی خدای داسې چلو شو بیګا تهجد نه زه وده پاتې شم چې سبا شپه شوه او وده شو د کوټې د پاسه به سملاستی د وړی اوس چې نیمه شپه شوه یو زلمی راغی او د دې خټې ګوتې نه وخوځو وی صاحب پاسه د تهجد وخت چې راویښ شو هغه وپېژن چې دا خو شیطان دی د لاس نیم نیو کلک چې وینه مو بس دی هغه شکل نه شو بدلولی نه ترې تښتېدی شو وی دا څنګه بې اجازته زما کور ته راغلی او زه دې د خټې ګوتې نه ونیولم او دې خوځولم وی صاحب عالم ثواب درکړي ما وی که نن هم ترې پاتې شي نو هسې نه چې نن د هغې نه هم زیات وجاړي نو خدای پاک به د هغې نه هم زیات اجر ورکړي هغه ډېر اجر مې تا ته نه شو پرځو د شیطان غرې په هر څه کې لاسي دغه حضرت معاویه که څوک یې مني که نه مني چې څوک یې نه مني هغه د جهان ګمراه دي هغه د توبه وباسي زمونږ ما ورته پرون هم ویلي او بله ورځ پېښور د هغه پته ده په مونږ یې په صوبه سرحد خو بالخصوص احسان دی چې مونږ د هغه د زمانې راسې مسلمانان یو شکر دی نو حضرت معاویه صاحب بادشاه شو دغه صحابي کعب بن زهیر چې د حضور د نعت یې ویلي صفت یې ویلي هغه ته یو لوی درخواست ورولېږه هغه مدینه کې اوسېده او معاویه صاحب شام کې چې دا څادر ماله راکړه دا حضور پاک چې تعالی په انعام کې درکړی زه به شاهي خزانه کې کېدم ځایي نه شي هغه وی نه زه د حضور پاک څادر چاله نه شم هغه وفات شو هغه صحابي اووه زامن یې وته د هغې په اختلاف راغی یو وی څادر به ما سره یو بل وی ما سره حضرت معاویه صاحب چې خبر شو هغه ته یو مکمله وشو 100,000 روپۍ د شکرانې او د هدیې او د تعظیم په شکل او یو لوی درخواست په عاجزۍ او په ډېر ادب دی دې زامنو ته راولېږه وی ګوره ستاسو په اختلاف کې د دې حل دا دی چې دغه راولېږې او دا 100,000 روپۍ د دې یو شکرانه شوه هغې م اتفاق وکړو چې زمونږ نه ضایع نه شي او دغه پې اتفاق یې پې راته نه هغه یې ورولېږه هغه څادر هغې سره و د بني امیو چې به کوم بادشاه کېدل اوله ورځ باندې دی هغه څادر په اوږو واچو بیا بني عباسو ته رارسېدلی دی د تاتاریانو په فتنه کې هغه ضایع شوی دی نو دې ناز پورې مې درته ووایي چې حضور پاک ته خپل ناز خوښ او د حضور پاک د یو یو څیز هغې حفاظت کړی دی دا مشهوره قصیده برده چې ده دا برده نه ده هغه قصیده برعه ده امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدمی د هغې شاعر خدای پاک جوړ کړی دی د دې نعت د برکته چې د حضور صفت یې کړی دی او قصیده برده اصلي دا ده چې دې صحابي ویلې ده بانت سعاد فقلب اليوم مدبولو ځکه برده څادر ته و یا عربی کې نو قصیده برده دا هغه مبارک نعت دی چې حضور پاک دغه شاعر له په دې څادر ورکړی دی برده معنی څادر ټیکري بیا د حضور پاک ویښته صحابه وساتلي دي د هغه خولې قسم دې اوس هم د حضور په جومات کې څوک په زوره خبرې نه کوي بغیر زما غوندې ځناور چې هغه د آدابو نه نی خبر نو په زوره خبرې کوي خبرې بند دي د عمر فاروق زمانه وه یو دو زلمو هلکانو خبرې کولې نو عمر فاروق یو بل هلک ته اشاره وکړه بل سړي ته په کوټکانو یې داسې وویشت د هغه خیال نو وی دې خوا راشه د جومات نه یې بار ته راوښتو وی دا دوه زلمي هلکان ناست تېره وی بار ته د جومات چې راویښته وی دا کوم ځای نه راغلي یې دا بخاري شریف کې وی صاحب د طایف نه راغلي وی ښه ما وی که د مدینې منورې نو اوس به مې درنه سرمن وښکلی وه تاسو د حضور پاک په جومات کې په زوره خبرې کوئ یو ځل حضور پاک یو بیبي کره تللی دی هغه یې رشته داره وه ام سلیم د هغې نوم دی نو هغې غرمې وخت هغې ورته د سرمنې تولۍ واچول هغه پې سملاستېده نو په حضور پاک به خوله راتله ډېره په دې تندي په دې سټ داسې خوله را روانه شوه دا بیبي وایي هسې نه چې د حضور پاک خوله په ځمکه پرېوځي او ضایع نه شي یا په تولۍ پرونوځي نو یو شیشې وکتله د حضور پاک هغه خولې ته هغه شیشه ونیول
دې کې یو څاڅکي دوه راپرېوتېدل، هغه مخ واړه چې ویړه و دی ولیدله، دې ته وایي دا څه کوې؟ وی صاحب ستا خوله ده، ما وایي چې دا ځای نه شي. هغه ورته وایي زما په دې خوله څه کوې؟ وی صاحب دا مونږ نوره خوشبویه کې ګډه کړو، نو زمونږ هغه خوشبویي په سلچنده زیاته شي. نو بیا د هغې زوی د حضرت انس، دا بخاري شریف کې بیان دی، هغې خولې سره هغې نوره خوشبویي ګډه کړې وه. نو 4.5 کاله پسې دا زوی وفات کېږي او دا د حضور پاک خادم و. نو هغه وصیت کوي، وایي زه چې ما چې ولمبوی نو د دې سجدو په ځینو باندې راله دغه خوشبویي ولګوئ چې کوم کې د حضور پاک خوله ګډه. د هغه نوکونه محفوظ. یو لوی بادشاه دی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه، چې وفات کېده هغه سره د حضور پاک نوکونه محفوظ. وی زما خو نور سامان نشته، خو چې قبر کې مې کېنی ما سره په دې کفن کې د حضور پاک نوکونه کېږي. هارون الرشید سره د حضور پاک یو ویښتو د وزیر نه په منت غوښت. په دې اخیر لوی بادشاه او تاسو به اورېدلي دا قصې، د ملتانه پورې د هغه بادشاهي وه، 6.5 زره میله اوږده. زمونږ د ټول پاکستان اوږدوالی 1000 میله دی، نو چې د هغه د بادشاهي اوږدوالی 6.5 زره میله و، نو اندازې هله چې څومره. نو په دې اخري عمر کې یو ورځ خفه ناست و، چې خفه ناست دی نو وزیر ورسره ناست دی، یحیی بن خالد البرمکي د هغه نوم دی. وی صاحب نن هم طبیعت ډېر خفه دی، ولې؟ وی خفه یم نو. دی ورته څه ساعت پس وی صاحب ولې؟ وی د یو څیز ارمان مې دی، د هغې د وجې نه خفه یم. حیران شو چې دا څه شی دی؟ وی صاحب د څه شي ارمان مې دی؟ وی تی څه کوې؟ وی که مونږ پوره کولی شو چې پوره یې کړو. وی ښه که تی پوره کولی شي نو پوره به یې کړې. وی او وی وعده ده. وی او وعده ده. هغه به حیران شو چې دا څه شی دی چې وعده یې ترې واخېسته. نو ورته وایي ګورې خدای لویه بادشاهي را کړې ده، د بادشاهي ارمان مې نشته. زامن خدای را کړي، د زامنو ارمان مې نشته. دولت او باغونه او ځمکې او پیسې خدای را کړي، د هغې ارمان مې نشته. یو څیز دی چې ما سره نشته، د هغې ارمان مې دی او هغه تا سره شته. وی صاحب څه شي؟ وی د دواړو جهانو د سردار ویښته مبارک تا سره شته او ما سره نشته. حضور پاک چې حج له تللی و نو سر یې خریلی و، نو هغه یې په صحابو کرامو تقسیم کړی. دا د سر ویښته دي. نو دغې وزیر سره یو ویښته خانداني راغلی. دا وزیر رنګ تک زیړ شو. وی صاحب تا خو رانه داسې نعمت وغوښته چې دا خو چاله د ورکولو نه دی، خو تا سره مې وعده کړې ده، نو اوس به یې درکوم. وی زه چې هغه د کور نه راوباسم نو مخکې خیراتونه او صدقې وکړم. دې وخت کې ما سره دومره حساب نشته چې د هغې مناسب زه صدقه وکړم. وی څومره مناسب ګڼې؟ وی 12,000 اشرفۍ چې زه صدقه کړم. بادشاه زر خپل خادم ته وایي زما د خپل حساب نه 12,000 اشرفۍ ورکړه. اشرفۍ پخوا د 4.5 ماسو وزن به و، دا نیم پونډي چې دومره دغه 12,000 اشرفۍ ورکړه. هغه صدقې چې څه کولې هغه به یې وکړې. بیا د هغه بادشاه مجلس ته ویښته په ډېر عزت راورسوم چې هغه ته یې ورکړه. اول هغه ښکل کړ او بیا خدای پاک ته په سجده پرېوت او بیا ده ته وایي وی قسم دې د ټول عمر ارمان مې ده چې د حضور پاک ویښته ما ته میلو شي. ده ته وایي وی ته خو ډېر زیات ساده سړی. دی خپل وزیر ته وایي وی ولې؟ وی ما د خدای سره دا وعده کړې وه که دې وزیر رانه دا وغوښتله چې بادشاهي راته ټوله پرېږده، زه به بادشاه شم، هلې به دا ویښته ورکوم. نو ما د خدای سره دا قسم او وعده کړې وه چې زه به ټوله بادشاهي پرېږدم. د یو ویښته مبارک ته هغه ویښته ورسره چې وفات کېده نو وصیت کوي، وی دا ویښته 2 ځایه کړې چې ما قبر کې کېدی نو دا 2 ځایه کړې، نیم راله په یوه سترګه کېدی، نیم راله په بله سترګه کې. وی که ما خدای پاک بخي د حضور پاک د بدن حصه چې کوم ځای پرته وي هلته کې عذاب نه نازلېږي. دا آیات دی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. د پیغمبر بدن د هغه د بدن حصه چې کوم ځای پرته وي هلته کې خدای عذاب نه نازلوي. وی زه به د دې ویښتو د وجې نه محفوظ یم. خالد ابن ولید دا مشهور صحابي بهادر، دا پښتانه وایي موږ د هغه اولاد یو. پښتانه د هغه اولاد نه دی، البته پښتانه د عربو تربوران دي. عرب او یهود او پښتانه دا 3 واړه تربوران دي سره. دا د ابراهیم علیه السلام د 3 زامنو اولاد دي.
عرب د اسماعیل علیہ السلام اولاد دی د مشر زوی، یهودیان د اسحاق علیہ السلام اولاد دی د دویم زوی، پښتانه د مدین اولاد دی د دریم زوی. د هر یو مور جدا ده. د اسماعیل علیہ السلام د مور نوم دی هاجره، د اسحاق علیہ السلام د مور نوم دی ساره، د مدین صاحب د مور نوم دی قنطوره. د دریو بیبیانو زامن دی. عرب د یو اولاد دی، یهود د بل اولاد دی، پښتانه د بل اولاد. پښتنو نسب صحیح دی. پښتنو کې چې دا نور او ټول شکر دی مسلمانان دي، دا د خدای احسان. موږ په پښتون قوم فخر کوو، شکر دی، خو فخر د دین کوو، د بی دینه نه کوو، د بی خونده. خدای دې بی دیندار لري. دا غلط رسمونه رواجونه پکې راغلي دي. اما ته بعضې خبرې خلقو کې ډېر زیات خفه شم. د دې چرسو، د دې پوډرو، د دې بدماشۍ، دا لوی مصیبت دی. خدای پاک دا مصیبت د دې علاقو نه لرې کړي. د دې ځای دا دشمنۍ د خدای په محبت بدلې کړي. نو هغه یو بادشاه د حضور پاک ویښته ساتل. نو خالد ابن ولید د سره د حضور پاک ویښتو د تندي د ځای، نو چې جهاد له به ته اکثر به یې سور پټکي په سر او پټکي کې هغه ویښته ساتلی به. نو یو موقع کې یو جنګ کې هغه پټکي ته پرېوت. دا چاته به پته نه وه. د په هغه جنګ کې په هغه پټکي ځای ته ځان رسو، بې اندازې زخمي شو، بې اندازې خوږ شو. هغه پټکي راواغېسته پګړی دستار. چې جنګ نه فارغ شو، چا ورته وي د یو پټکي دپاره دې ځان وجه چې پرېوته نو پروت یې به وکنه. هغه وی تاسو څه خبر یې چې دې پټکي کې څه دي؟ دې که خو د دواړو جهانو د سردار ویښتو، ما وی دا کافر له لاس له ورنشي. د خالد صاحب زیارت له زه ورغلیم، شام کې یو ښار دی حمص ورته وایي. هغه خښ دی او زوی ورسره خښ دی، عبدالرحمن د هغه نوم دی. د هغه اخري خبرې دي. هلته سرکاري طور سره په باغ کې یو لویه کتبه لګېدلې ده، ځکه هغه مقبره و جومات نه چاپېره یو ښکلی باغ دی. باغ په منځ کې یو لویه کتبه ده. په هغې د خالد صاحب اخري خبرې لیکلې دي. خالد صاحب وایي د ځنکدن وخت وی قومه ای رو زما په بدن کې روغ ځای نه دی پاتې. وی زه په مخ لګېدلی، زه په تندي لګېدلی، زه په لاسونو لګېدلی، زه په خپو په خېټه لګېدلی، حتی کې چې په خاصو اندامونو هم لګېدلی. زما په بدن کې روغ ځای نشته. وی همیشه به مې دا ارزو کوله چې خدایه زه په جهاد کې شهید شم، خو زه شهید نه شم او دا دی په خپل کټ بستره مرم. نو وی فلا نامت اعین الجبنا، دا بزدله خلک چې جهاد له نه ځي، دوی دې زما د حال نه عبرت والي او دا د یقین لري چې مرګ په خپله نیټه راځي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نو خالد ابن ولید وای که مرګ په جهاد وي نو بیا خو به زه د ټولو نه مخ. اوس یو سوال دی چې هغه ارزوم لري، یو لوی صحابیم دی، جهادونه هم کوي او وایي خدایه ما شهید کړي او شهید کېږي نه. چې څوک د شهادت ارزو لري خدای ثواب د شهیدانو ورکوي، خو دا شهید کېده ولې نه؟ نو زمونږ عالمان وایي کتابونو کې چې ده ته یو ځل حضور پاک په یو موقع یو خطاب ورکړو، سیف الله د خدای توره. نو وایي د خدای توره څوک ماتولی نشي. که د ټول جهان کافران را جمع شوي او خالد ابن ولید باندې ټول اړم دی، نو دی انشاءالله دی نشي شهید کول. د خدای توره څوک نشي مات. نو دې صحابه کرامو د حضور پاک ویښتو، د هغه نوکونه، د هغه هر څیز محفوظ ساتلی دی. د هغه د سنت احترام دی. ګورې دا یاد لرئ، د هغه د حدیث په مقابله کې د چا د کلام څه حیثیت نشته. د هغه د حکم په مقابله کې د چا حکم څه حیثیت نه لري. دا یاد لرئ چې دا لوی پیغمبر مونږ ته خدای رالیږلی دی. هغه یو ښکلی نظام مونږ ته راوړی دی، یو ښکلی شریعت، یو ښکلی دین. د دې په مقابله کې د چا دین څه دین نه دی، د چا شریعت شریعت نه دی، د چا نظام څه حیثیت نه لري. د یو لیډر خبره مه منئ بغیر د خدای او د رسول د خبره. که د چا خبره د شریعت سره برابر وه، د حضور پاک د دین سره، هغه زمونږ د سر ګل دی. که زیدي که عمري که بکري، او که نه د هغه نه مخالفه وه،
قطعا هغه ته مو ودرېږئ. دا شیطان دی د انسان په شکل کې. دا خلک گمراه کوي، څوک د ډوډۍ په نوم، څوک د حضرت خېټې په نوم، څوک د غریب په نوم، څوک د مکان په نوم. زمونږ هغه شریعت خوښ دی چې حضور پاک دنیا ته راوړی دی او صحابه کرامو یې زده کړي د ټول امت ته یې رسولی. د صحابو عزت فرض دی، دا یاد لرئ. د هغې ادب او احترام او عزت د حضور پاک دا ګورې د ایمان حصه ده. خدای پاک دې په تاسو ماله د عمل توفیق راکړي. بعضو دوستانو درته خبرو تپوسونه کړي وي، ماله خو نه راځي، خو د هغې به خو ګمان دا چا لیکلي پته نه لګي. هر قسمه خلک ټل خلک وایي چې ستا تعلق جماعت اسلامي سره دی او جماعت اسلامي او رکن دا ویلي چې مدینې منورې ته ویزه مونږ ورکړې ده. دا دواړه یې دروغ ویلي، دروغجن دی او په دروغجن د خدای لعنت وي. دا دروغ وایي. زما یو پارټۍ سره تعلق نشته. چې څوک حقه کلمه کوي هغه زمونږ د سر ګل دی. زه د پارټو قایله نه یم، زه د اسلام قایله یم. ټول لوڼه مسلمانان زمونږ لوڼه دي. غلط ته غلط وایي، قسم دی که نیکه مې زه یې پروا نه لرم. جماعت اسلامي کې ډېرې خبرې خطا دي، مونږ ته مخالف یو. دا دروغ وایي. دا چا لیکلي چې سرکاري پیسو باندې حج کېږي که نه کېږي؟ ولې نه کېږي؟ سرکار دې په ډمو لګی، په غلطو خلک دې لګی. که څوک حج لولیږي نو حج یې نه کېږي. دا د ځان نه دا هغه خلک وایي چې د حکومت نه مخالف وي. نه، حق خبره کې مخالفت نه دی پکار، په غلطه خبره کې مخالفت پکار. حج لیږل ښه خبره ده، زکات نظام ښه خبره ده. مونږ بدو ته ښو ته ښه وایو، غلطو ته یې غلط وایو. مونږ وایي شریعت جاري که پوره، او شریعت چې نه جاري کوي مونږ ورته د دروغجن وایو، ټګ ورته وایو، غل ورته وایو. وی د یو بل حق چې څوک خوري دا څنګه دي؟ وی د دې مونځ کېږي که نه؟ مونځ یې کېږي خو بس ایله د ټي بي د مریض په شان د مونځ مثال دی. حق به اول ادا کوي. چاوی مانځه کې په قرت څه حکم دی؟ قرت ویل فرض دی په مانځه کې، او خصوص دا الحمدلله واجب ده. خو امام پسې چې ولاړي زمونږ مذهب دا دی چې قرت به نه وایه، نه په جهري کې نه په سري کې. دا چې لیکلي لمر او سپومې دا تندر چې نیسي د ګناهونو سبب دی او که بل څه دی؟ دوه خبرې دي، یو ظاهري سببي او یو پټ سببي. پټ سببي ګناهونه دي، جرایم دي، او ظاهري سبب یې دا دی چې سپومې باندې د ځمکې سوري ورشي. نو سپومې دا نږدې د ځمکې ته، دا 2 کروړه او یو کم 13 لاکه میله لرې ده د ځمکې نه. نو د ځمکې سوري د هغې نه مخکې تللی دی. نو که کله د ځمکې د سوري په لار کې راشي نو سپومې تندر ونیسي. د دې وجې نه سپومې تندر نیور په 14 او 15 شپه کې راځي. دا شپه چې ده دا د ځمکې سوری دی، او نور تندر چې نیسي نو سپومې ورته مخامخ راشي. نور زمونږ نه دا سپومې پټ کي، نو نور تندر نیول په 13 شپه راځي همیشه. دی ظاهري سبب دی، خو شریعت د دې نه انکار نه کوي. شریعت ستا توجه هغه بل طرف ته کوي چې خدای پاک دا دومره کائناتو کې تبدیلي راوستی شي. نو که ته د خدای مجرم یې ستا سرمن به نه وباسي، ته به د ګناهونو نه توبه وباسي. دا چا ویلي بعضې کوي، دا کېږي. اسباب دي د هغې علم دی، مونږ زمونږ په کتابونو کې هم دی. چا وی قضا عمري څنګه دا خو مخکې ملي قضا عمري نشته په اسلام کې. دا چېرته قمقلو شیخانو جوړه کړې ده. قضا دپاره وخت نه دی مقرر، دا یاد لرئ. چې کله د لمونځ قضا شو نو د حضور پاک حکم دا دی: من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها فان ذلک وقتها. که سړی د مونځ نه اوده پاتې شو یا تیر شو مونځ به قضا کوي نه. او عجیبه دا ده چې دا هغه شیخان کوي چې مونځ ته اړو قضا شوي نه. د قضا عمره کې د 3 نقصانه دي. اول دا چې دا قضا درته چا وایي چې روجې ته یې رسوئ، چې چا نه مونځ قضا شي فورا به کوي. دویمه دا چې قضا خو علي په جمع کېږي چې په جمع قضا شوي. درېیمه دا چې ما نه ماسپښین تللی دی د یو کال او ستا نه د بل تللی دی، څنګه دواړه جمع کوو؟ او څلورمه دا ده چې جمع په څرګند قضا به په څرګنده نه کوې، دا به په پټه کوې.
دا خو د بې خوندۍ علامه ده. قضاء امري هېڅ ثبوت نه لري. حضرت امام ابو حنیفه اصلا څوک وایي ایرانی دی او څوک وایي د افغانستان د یو درې دی. دا افغانستان د قوم نه خو پخوا نیکونه یې تللي دي عراق ته، ایران ته، د ایران نه تللی دی عراق ته. نو نیکونه یې د افغانستان د یو درې دي. د ایران کې ایران نه تللی دی. نیکي د حضرت علي صاحب په زمانه کې تللی دی. بیا د ده پلار حضرت علي صاحب ته نیکه بوتلی دی، هغه ورته دعا کړی. چا لیکلي چې حضور پاک معراج ته تللی و، بدن او روح یې تللی و که صرف روح؟ دواړه تللي و، دا یاد لرئ. حضور پاک په خپله تللی دی، صرف روح نه تللی دی، نه دی تللی دی، خوب یې نه و لیدلی، په رښتیا تللی دی. خوب خو زه هم لیدی شم اسمان ته بخېږم. بیا خو د حضور پاک معجزه څه شوه؟ خدای هغه ته عبد ویلی دی، خپل بنده یې بوتلی دی. نو بنده یوازې روح ته نه وایي، نو خوب ته. عام عالمانو دا عقیده ده چې حضور پاک هم په دې شکل هم په دې بدن مبارک هغه اسمانونو ته تللی دی، د خدای دیدار له او بیا راغلی دی. نو معراج د بدن او روح دواړو سره شوی دی. د اختلاف پخوا او د اختلاف اوس ختم دی. د ابو حنیفه کله بعضې لقب چې هغه څه د دغه د وجې نه نه چې زوی وي، دا چونکې لوی عالم و حنیفه د ښکلې شریعت خاوند ته وایي، د ښکلې طریقې خاوند ته. په دې نوم باندې مشهور شوی دی. حنیفې لور نه وه. د زوی نوم یې اسماعیل دی، حماد. د حماد د زوی نوم دی اسماعیل. او د امام ابو حنیفه خپل نوم دی نعمان ابن ثابت. وی بعضې خلک داسې رواج کوي چې بعرفات ورځ شي نو د سهار نه خبرې نه کوي، په اشارو باندې خبرې کوي. دا ورته چا ښودلی دی؟ دا دستور غلط دی، رواج. چا لیکلي چوري څنګه ده؟ چوري شریعت کې نشته. دې باندې ما تقریرونه هم کړي. د چورې مسلې او چورې کې رواج چې څوک کوي چې لنګ ورته وایي خبرې نه کوي. دلته به چا چرګان حلالول د سړي په نوم او د یعنې د سړي په سر او د لور په سر به یې نه کول. نو ما ورته وایي دې لور څه ګناه کړې ده چې خیرات کوې خو ډېر وکړې. بیا دا دستور چې کور به یې خوړله، هډوکي به یې امبار ته نه وکړل. دا ټول د انسانو خبرې دي شریعت کې. دانې دې نه توبه وباسئ. زمونږ دین ښکلی واضح دی چې کومه خبره کوئ د یو لوی عالم بزرګ نه، مثلا ستاسو دارالعلوم دی شیخ الحدیث صاحب نه یا نور علماو نه تپوس کوئ چې دا څنګه ده. د ځان نه خبرې مه کوئ. زمونږ د پښتنو 15 کم 100 رواجونه دا زړې ښځې جوړوي. دا حقیقت دی. هغوی ته که قلمي قرآن کې دی چې دا شی نشته، نو هغوی وایي نه 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 دا که چا د ګناه اراده کړي په ښه اسبابو نه یې کار اخیستی خو ګناه ونه شي نو یو جرم ورته لیکلی کېږي. او که توبه ترې وباسي نو خدای پاک هغه بدي وله په نیکۍ بدلوي. چاوی د شریعت بل خلاف چاخذ جلوس وکړي دی که په دې غرض یې کړي چې دا شریعت موږ نه منو خو کافره شوي، که دې مقصد وي. ځکه داسې غایبانه حکم یکدم نه دی پکار. که دا څوک دا ووایي که ښځې که سړی وي که یو لیډر دا ووایي چې زه شریعت نه منم، دی کافر شو. که یو پارټي ووایي که یو ښځې ووایي که جلوس ووایي بیا خو دی مسلمان نه دی. مسلمان خو دې ته وایي چې شریعت به زه منم. شریعت موږ منو او د شریعت مطالبه کوو د دې خپل حکومت نه او بار بار ورته وایو چې یا ظالمانو خدای پاک دومره اختیار درکړی دی، دومره مودم تېره کړه، پټګۍ ټورئ. خو مصیبت دا دی چې زمونږ بادشاهان وزیران دوی په هغه سکولونو او کالجونو کې سبق ویلي چې هغه د روس یا د انګریزانو دوی د دین نه خبر نه دي. دا کوشش وکړئ چې علما خدای پاک مشران کړي. صدر عالم وي، وزیر عالم وي، وی خوښه که وسوځي نو هم د پیتې نه خي.
عالم له بغیر د شریعت نه بل څه ورځي نه. مونږ به داسې وایو په جلسو کې زمونږ شریعت خوښ دی، خو چې د وټونو وخت راشي د جهان بدماش، د جهان فاسق فاجر، د جهان مردار هغه به مونږ مشر کوو. دا حقیقت دی که نه؟ وټونه به هغله ورکو، منډې به هغله وو، مدې به د هغه کو، عالم راته به سپک ښکاري وي، ملا پسه کوي. هلکه ملا ستا د دې سلو لیډرانو نه غوره دی. دا زمونږ عقیده ده. دا په دې وجه نه وایم چې زم طالب یم، دا مې عقیده ده چې دا ټول لیډران ناجمع کړي زمونږ د یو چړي طالب درجې ته نه رسي. خدای پاک وایي عالم او غیر عالم نه دی برابر. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. عالم دغه د شریعت عالم ته عالم وایي چې دین یې ویلي. نو چې خدای وایي عالم او غیر عالم نه دی برابر، نو د جهان لیډران عالم ته نه رسي. یو سړي تپوس کړی چې تبلیغ کې ځم خو پلار راته اجازت نه کوي، که پلار یې بیماري تکلیف یې ورته بل څوکیني دی به نه ځي، دلته د خپلو عالمانو نه دین زده کوي او سبق یې. تبلیغ کې وتل فرض نه دی، غوره خبره ده، مستحبه. نو د مور پلار خدمت مخکې ضروري دی. او که نه هغسې د دې وجې نه دین سره د هغې پلار یې محبت نی، مینې نی، دته عجت نشته، نور وړی هم شته، پیسې هم شته، هر څه شته، خو دې تبلیغ ته سپک ګوري یا څه اهمیت نه ورکوي. بیا خیر دی وتی شي، خو که ضرورت یي خدمت یي بیماري بیا به نوځي. دا چې وهابیان ته په وهابیان د اهل حدیثو ته وایي د مذهب تابع ني، په وس هغې پسې مونځ مه کوئ. د هغې وجه دا ده چې هغې په ډېرې څیزونو اودس نه ماتوي. وایي که معمولي باد د سړي نه وتي خو اواز یې نه اورېدلې نو اودس یې وایي نه دی مات. که باد تیوتی او بوی نه محسوس کړی وي اودس یې نه دی مات. که وینه ترې دومره لاړه شي چې یو نیر ترې لاړه شي اودس یې نه دی مات، نو وی به بیا اودس او ته به ورپسې مونځ کوې. نو بل عالم پرهېزګاره پسې کوی، د مذهب خاوند چې مذهب پسې څوک نه د هغه د ژوند روح نه دی معلوم، په ګډو وډو سري کله به یو څه وایي کله به بل څه وایي، ټول عبادت به درله خراب کړي. د مذهب پابندۍ کې د عبادت روح معلوم شي، او بې مذهبو خلقو پسې د عبادت روح نه دی معلوم، مونځ ورپسې مه کوئ. او که داسې ګیر شو اتفاقا نو جمع مه پرېږدئ بیا کوئ، خو مخکې نه قصدن و ارادتن مه کوئ. امین چا ویلي دي، که چا په زوره ووایي روا ده مونځ، خو غوره امین امین دعا له ما ورته وایي دعا په پټه راغلې ده. نو امین مونږ هم وایو خو مونږ یې په پټه وایو. دواړه په احادیثو کې راغلي دي، په زور هم راغلي دي، په پټ هم راغلي دي. زمونږ عالمان پټه غوره ګڼي، ځکه چې امین دعا ده، دعا په پټه. زکریا علیه السلام په پټه دعا، اذ نادا ربه نداء خفیا او واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیا. لاسونه بره کېښودلو لاندې، دا که یو عالمي محدثي د احادیثو نه خبر وي هغه ته شته اجازت. او زما غوندې یا د بعضې پاټو واله چې دا ته رښتیا لکه جماعت اسلامي والا هغې لاسونه به بره کېږي، دا د مذهب نه وتل دي. هلکه تاسو خپل مذهب پرېښود، د چا دپاره هم پرېښود. مودودي صاحب خو ښه سړی به خدای پاک ته وبخي، موږ چاته خیرې نه کوو، خو په د دین په مسلو کې هغه پسې مه ځئ. سیاست دی، څوک ولی خان پسې روان دي، څوک اصغر خان پسې، څوک د بټو خان لور پسې، څوک مودودي صاحب پسې. دین په خبرو کې هغه پسې مه ځئ. دا مې ورته نصیحت دی. دا باقي د دعاګانو دي. عربو ملک ویخته مبارک خو ما ته نه دی معلوم، خو زه به ورته خپل ملک یې وښیم. د حاجي محمد امین صاحب دا شاعر چې دی او نافان د حضور پاک، ده سره د حضور پاک دوه ویښته شته. چارسده کې په تورنګزو کې دا دوه ویښته دي، هغه د افغانستان د وزیرانو نه راوړي او افغانستان ته د عربو د زمانې نه را رسېدلي. دوه ویښته مبارک شته په چارسده کې په تورنګزو کې.
دا چا د میراث تپوس کړي نه راشي دی به ورته زه وښیم هغه تاسو سره څه تعلق نه لري. دا باقي ټول د دعاګانو درود شریف ووایه. یا مسله پاتې شوې بیا اودس اذان څنګه دی؟ بیا اودس اذان کېږي خو بیا اودس اذان غوره نه دی. بیا اودس اذان مه کوئ. په مانځه کې خپې ازادې بعضې خلک ډېرې ارتې کېدي دومره به ارتې نه کېنئ. د انسان طبعي وضع چې څومره ده په دغه شان یو لیش په اندازه دومره جدایي ښه ده. بعضې خلک دومره ارته کېني لکه چې سړی بار ته کېني د ده خو شکل بدل شي. دا مه کوئ. مانځه کې زموږ مذهب دا دی چې لاسونه په نوم یا د نوم سره ږدي. دلته لاسونه کېښودل دا زموږ مذهب نه دی. نو که څوک د مذهب پابند دي بره به لاسونه نه ږدي.